نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د غرمې بار راووت. داسې وخت و چې هغه وخت کې به عموما د کوره څوک نه راوتل، لکه د غرمې ګرمي وي ته ووینو چې راووت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وله مخې راغی. نبی علیہ السلام ته تپوس وکړه ابوبکر دې وخت کې څه کوې؟ دا خو د خوب ټیم دی. نو ابوبکر صدیق د لوږې د وجې نه راووت، خوب چې اوږې و نو خوب وله نه ورته، خو نبی علیہ السلام مبارک ته هغه اصلي وجه ذکر نه کړه، بله وجه ذکر کړه. دوه وجې به وې ممکن ده نه وی صاحب دې له بار راووتمه چې زه به ښکلي پیغمبر ووینم او دې مخ ته به وله وګورم. اوږې مو خوب نه ور دی، دا به هم نیت و. دې کې چې لږ مخکې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مخه ورغی. عمره څنګه راووتې؟ نو ده کې لږ یو پټی جذباتیت و. وی صاحب اوږې م خوب نه راځي، وګوره په دې خېټه باندې مې ځان له کاڼې تړلی دی، ما له خوب نه راځي. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل انا اجعد بعد ذلك، وی ما تم لږه غوندې لوږه لګېدلې. د دریو څلورو ورځو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نار دی. وی زه چې ځو راځئ، یو صحابي دی په ترمذي شریف کې حدیث دی، ابوالهیثم نوم دی رضی الله عنه. د هغه باغ ته لاړل. نو باغونه به دوه قسمه و، یو به دا و چې د هغې نه به دیوال ته و، د باغ نه به یې دیوال ته وکړو او ځان له به یې پکې دننه کوټه جوړه کړې وه، جونګړه ښځه به هم پکې اوسېدل او سړی به هم پکې اوسېدل. او بعضې باغونه به دا و چې هغې کې به دیوال ته و نه، څوک به پکې اوسېدل نه. نو په دې باغ کې دا صحابي اوسېده ابوالهیثم رضی الله عنه. چې نبی علیہ السلام ورننوت، تپوس یې وکړه د بیبي نه مې ملګری دی څه شو؟ وی صاحب هغه تللی دی اوبه راوړي، خوږې اوبه راوړي. دې کې دا صحابي راغی، مشکې په شاو په هغې کې خوږې اوبه راوړلې چې بس نبی علیہ السلام یې ولیده مشکې کېښود او راغی حضور پاک ته ورته رغاړول، بیا حضرت ابوبکر صدیق ته ورته رغاړول او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ورته رغاړول او مور پلار یې ته قربانول چې صاحب زما مور او پلار ستاسو نه قربان. بویه تلله او په باغ کې د یو اونې د سوري لاندې ورته بستره مستې برابر کړله، څادر، او حضور پاک مبارک او دا صحابه په هغې باندې کېنول او لار د کجورو نه یو خشته غونچه کې را پرېږ او راویړه او د نبي علیہ السلام مبارک مخې ته یې کېښود. حضور پاک ورته فرمایي یاره وی دا غونچک دې ولې را پرېږه؟ وی د دې نه به دې پخې کجورې را شکولې وي او څو مونږ به خوړلې. وی نه صاحب دا غونچک مې دې له را پرېږه چې تاسو پکې ځان له پخپله کجورې وشوکوئ. دې کې پخې شته او دې کې نیم پختم شته چې نیمه پخر او نیمه کچه ده او دې کې مختلف قسم کجورې دي، ځان له پکې خپله خوښه کې او چاړه یې راواغېسته. نبی علیہ السلام پوه شو چې دې خو ځي اوس ذبحه کوي، څاروی لالی. نو حضور پاک ورته آواز ورکړه، وی ته خو څاروی الالی، خو پام کوه چې ګورې دا پیو والا ګډه چیلی ذبحه نه کړي چې پی ورکوي، فایده پکې ده، بل بچی دی ابه ضایع شي. وی ښه صاحب. نو دی لاړو نبی علیہ السلام مبارک له یو څاروی لال کړ، یا ګډوړي یا چیلوکي د هغې لال کړ او بیا هغه غوښه پخه کړه او نبی علیہ السلام مبارک ته یې راوړله او مخې ته یې ورته کېښوده. نو حضور پاک او د هغه دواړو صحابو هغه غوښه خوړه. ډوډۍ ورسره نشته ښه، صرف غوښه ده او غوښه په څه کې پخه ده؟ ساده سپینه غوښه پخ شوې ده، نه پکې مسالې شته او نه پکې غوړي شته او نه ورسره چټنیانې شته او نه ورسره کیرونه شته او نه ورسره الواګانې شته او نه ورسره روجې شته، ډوډۍ ورسره نشته. چې غوښه یې لږه وخوړه، نبي علیہ السلام مبارک سملاس کوده شو او بیا وڅښلې هغه یخې اوبه مزېدار. د خوبه چې راپاڅېد لږه غوښه باقي پاتې وه، هغه یې هم راوړه او دوی ته یې کېښوده. حضور پاک هغه یخه غوښه هم لږه وخوړله. نو څه فرمایي؟ الله اکبر. خپلو ملګرو ته وایي وی دا هغه نعمت دی چې مونږ له خدای راکړه، وی د قیامت په ورځ به الله د دې نعمت مونږ نه تپوس کوي. د انسان عقل کار نه کوي چې دا خو 3 ورځې 4 ورځې نارو او نعمت میلو شو، 3-4 ورځې لوږه ده او په خېټه کاڼې تړلې شوي دي او دا مونږ د خپل نعمتونو ته اوس ګورو که نه. حضور پاک مبارک فرمایي وی هذا من النعیم، دا هغه نعمتونه دي چې
چې تاسو نه به تپوس کېږي د قیامت په ورځ د دی او وجه م وی وی سوری یخ دی اوبه یخې دي او ډوډۍ خوراک مو خوړه. اوس ګوره هغه سوري ته ګوره زمونږ سوري ته ګوره مونږ ایر کنډیشنو ته پراته یو او پکو ته پراته یو او هغه اوبو ته ګوره هغه د فرج او د وور یخې نه وي او د فرج او د وور یخې اوبه او جوسونه لا بیاز کې او سیبه دا نور شربتونه دا پکې پلان کې دی او پلان کې دی او پلان کې دی هغه لا بیاز کې او هغه سپور هغه غوښه ده. اوس په غوښه څومره نخرې کوي خلک او په مختلفو طریقو یې پخوي او دا ورسره روجي دی او دا ورسره ډوډۍ ده او دا ورسره ترکارې دی او دا ورسره سرکي دی او دا فلان کې شی او دا فلان کې شی دی چې حضور پاک هغه درې نعمت یادوي. د پکی هوا نه د پکی اخسورې د ایسی نه وی دا من النعیم الذي هغه نعمت دی چې تاسو نه به تپوس کېږي د یوم القیامت د قیامت پر ورځ. ظل بارد یخسور ماء بارد یخ اوبه دي او حلال طعام د له خدای پاک درک. او زمونږ د نعمتونو ته وګوره مونږ له خدای څونه نعمتونه راکړل رښتیا وایه څومره نعمتونه دي. ډوډۍ ته ګوره اوبو ته دې ګوره شربتونو ته دې ګوره جامو لباس ته دې ګوره کور او مکان ته دې ګوره او بسترو ته دې ګوره او فومونو ته او کټونو ته او سوپا سیټونو ته دې ګوره څومره نعمتونه خدای پاک راغلل. چې حضور پاک دغه نعمتونو ذکر کوي چې تپوس به کېږي د دې به څه حالت وي. ډوډۍ به څه وه د اوربشو به وه ما د اوربشو ډوډۍ داسې یو ځل نیمه لږه غوندې خوړلې ده زیاته مې نه ده استعمال کړې دي. مشرانو نه تپوس وکړي چې سړی د اوربشو ډوډۍ خو یخه ده په دې خېټه کې دی ته به یې ګنې چړې او چاکوان نه په دا خېټه کې څوک منډي داسې ده که نه حاجي صاحب تاسو خوړلې ده داسې وجود ډوډۍ به څه وه د اوربشو به وه. بیا هم زمونږ خلک چې د اوربشو ډوډۍ به یې پخوله نو چڼ به یې کړه نو هغه دغه به ترې ووتل هغه بوس موس او هغه لشې او د نبی علیہ السلام په زمانه کې چڼ او غلبیل نو صحابه تپوس کوي وی اوربشو سره به م څه کوله هغې کې خو لشې وي هغه غشي پکې وي وی پوکې به م وله ورکه پوکي سره به ترې سوال وتل باقي به م لانده کړل. دا نعمتونه او زمونږ نعمت دا شیطاني اثر دی په موږ باندې موږ دا نعمتونه موږ ته واړه ښکاري. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی کره لاړ هغه والا ډوډۍ راوویسته غوښه یې والا پخ کړې وه پکې د زیتون تیل اچولي وی بچې اسراف دې کړی دی. بابا ولې وی دوه ترکارۍ دي یو ځای کړي دي وی دا غوښه به موس خوړلې وه او دې تیلو سره به م بېګاله ډوډۍ خوړلې وه یا دې تیلو سره به هم چوپک چوکه کړې وه او دا غوښه هم بېګا خوړلې وه. نو تیلو کې غوښه پخ کړې ده د زیتون او هغې ته اسراف وی وی بچې زیاتې دې کړې دي. وایه که نه اوس مونږ په غوښه کې څومره څیزونه اچوو او څومره خوراکونه خدای را کړي او قسم قسم یو میلمه یو ځای کې خو یو سړی میلمه شي او هسې تیل خو دې وله راوباسي چې د دې سره ډوډۍ چوکه کا روجو له دا خلک لاړ شي هغې غریب پې تبی شوي وي میخې یې لاله کړي غوی لال کړي او روجې وله کتلي او بټیارې راوستي او بلا پیسې پې لګولي او دې دته چې د معمولي غوندې داسې غوری بېکاره غوندې رسېدلي نو چې ټوخ کوي وی خدای دې تباه او برباد کي چې میلمه نه شو راغوښتې پاللې نه شو نو ستلی رابله داسې ده که نه چې ټوخ کوي نو خیره ورپسې کوي چې ټوخ کوي نو خیره ورپسې کوي او کنځل ورپسې کوي داسې ده که نه دا زمونږ ژوند دی د خدای د نعمت ناقدري مونږ وکړه. دا شیطاني دا د نفس اثر دی د نفس سړی په دې مجبورئ چا به ډېره وخوره چا به چې 3 ترکاره یو ځای کې وخورئ او دا ګورې د صحت دپاره هم ډېر نقصان او تاوان دی.